دې سخته ګرمۍ کې د حضور علیه السلام د ناموس په حمایت کې د تحفظ ناموس رسالت په حمایت کې زمونږ د ډسټرکټ ناظم صاحب نائب ناظم صاحب جناب فهد خان او مصور خان هغوی یو ښکلې فیصله وکړله نور دا سیاسي جلسه نه ده او موږ هم دې ته سیاسي رنګ نه ورکوو دا د حضور علیه السلام د ناموس خبره ده او په دې باندې ټول مسلمانان موږ متفق یو دا زموږ ایمان او عقیده ده چې په دې باندې به سرونه قرباني کوو دې ته دویمې خبرې ته موږ تیار نه یو نعرې تکبیر نعرې تکبیر نعرې تکبیر دې سخته ګرمۍ کې دوی دا فیصله وکړله زه به دا ووایم چې دا خو زموږ نیازبین خلک دي دا هغه ځای نه چې کوم دی په دې سرو غرمو را روانو الله پاک دې د دوی دا سعی کوشش په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي خدای خو د پیغمبر علیه السلام د ناموس د سرونه قربان کړي وو د علماو مخکې خپل سرونه شیندل موږ ته هغه منظر نعرې تکبیر چې خدای پاک تاسو ته د عمل کولو توفیق درکړي خو د خپلو خبرو نه په دې کې شاته کېږئ مه د پیغمبر علیه السلام د ناموس به موږ سرونه قرباني کړو دې ته موږ تیار نه یو یعنې به موږ د خدای نه دغه د خدای د خوشحالۍ مظهر چې جنت دی هغه ګټو نو موږ دا عقیده ده چې انشاءالله العزیز حقیقت دا ده چې تاسو یو کوم اقدام کړی دی او دلته راوتلې دا د مسلمانۍ تقاضا وه چې تاسو هغې باندې عمل وکړو دلته راووتی او خپل ایماني اظهار مو وکړو چې موږ دلته راووتو موږ احتجاج کړو دا هالینډ کومه پارټي ده فریډم آف پارټي فار فریډم د هغې پارټۍ مشر چې دی هغه دا اعلان کړی دی چې موږ به په هالینډ کې د نبي صلی الله علیه وسلم په شان کې د هغه په خلاف ګستاخانه خاکې جوړو د هغې مقابله کوي د هغې لپاره هغه چې کوم جج مقرر کړی دی دا هغه جج دی چې تېر کال په امریکا کې په ټکساس کې کومه مقابله شوې وه هغه مقابله ګټلې ده هغه کس یې راغوښتې دي چې هغه به د دې جج وي هغه دا اعلان هم کړی دی چې په هالینډ کې که ماته اقتدار میلاو شو نو قرآن عظیم الشان دا کتاب چې دی دا د شلولو کتاب دی دا د ساتلو کتاب نه دی دا مونږ شلو نیم کتاب خو ضایع کولو کتاب دی او اسلام چې دا مذهب نه دی دا دهشتګردي ده او هغوی وایي چې څوک حجاب کوي کومې زنانه چې حجاب کوي $1000 ټکس به په هغې باندې لګوو یعنې دا قسمه د هغه خیالات دي چې دا کار کول غواړي عزتمندو مسلمانان وروڼو زموږ دپاره د شرم مقام دا دی چې 1.5 ارب مسلمانان په دنیا کې موجود دي 80 آزاد مملکتونه د مسلمانانو موجود دي د هغې باوجود زموږ د پیغمبر خلاف دا قسمه ګستاخانه خاکې او خبره مخې ته راځي نعرې تکبیر عزتمندو دا نن دا احتجاج د ډسټرکټ ګورنمنټ د اپوزیشن د ناظم د نائب ناظم والا د ټولو ملګرو طرفه دا یو اجتماعي احتجاج دی مشرانو خبرې وکړې خو زه به ده ووایم زه د عوامي نیشنل پارټۍ یو کارکون یم زه به دا هغې ته ښکاره ووایم دې حکومت ته به ووایم دې هالینډ ته به ووایم چې تاسو دې چېرته دې خلکو د احتجاج ته وګورئ دا یو احتجاج دی پرعمر احتجاج دی خو په نومبر کې د ملعون دا اعلانات شد دغه کافر دغه خنزیر خو ده دا خاکې جاري کړې نو زه د حکومت د وخته ویم چې حکومت د وخته دا پرعمر احتجاج به په ډېر تشدد کې تبدیل شي او اوس تاسو سوچ وکړئ کېرې دغې خنزیرانو سره کېرې دغه سفارتخانې ژبه کې ورسره خبره وکړئ چې یاره تاسو دا ولې کوئ یاره دا پیغمبر رحمت العالمین چې په دې د خلکو خپل سر تن پې جدا کوي تاسو نن راځئ او مسلمانان بار ټارچر کوئ ای د خدای ظالمانو موږ پیغمبر علیه السلام خو رحمت العالمین دا ټول عالم ته یو ښه میسج ورکړی دی زه برملا دا اعلان کوم چا که د دې ملعون سر قلم کړو زما طرف نه له 15 لکه روپۍ انعام دی چا که د دغه ملعون سر قلم کړو زه به ورله انشاءالله 15 لکه روپۍ زما عزتمندو یو څو ضروري خبرې دا اورئ
دا حالین مخکې به چې چا ګستاخي کوله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې نو هغې به ډیټ نه مقررو بلکې کله به چې ګستاخي شو په سبا مسلمانانو ته پته ولګېده او دې حالین دا ملعون دی ډیټ مقرر کړی 10 نومبر باندې او هغه د حکومتي پارلیمنت سطح باندې به دي د پارلیمنت سطح باندې به دي چې کوم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا توهین کوي او چا چې ټول نه ښه توهین وکړو ښه کارټونان یې جوړ کړل هغه له به انعام ورکوي نو دا ډېر شرمناک کار دی زموږ مسلمانانو له دا پکار دی هر سړي له دا پکار دا دی چې د هالینډ د څومره مصنوعات دي دې نه بایکاټ وکړي ګستاخ په یو قانون هم د معاف کولو لایق نه دی او د ده نه به سر کټ کوو عزتمندو زمونږ حکومت زمونږ پی ایم صاحب په اسمبلی کې قرارداد پاس کړی نو دا ښه خبره ده په سینټ کې خبرې کړي دي دا هم ښه خبره ده او وایي چې موږ په عالمي سطح باندې دا اواز اوچتو دا هم ښه خبره ده خو موږ په دې خوشحاله نه یو د غیرت پهچان دا دی څنګه چې د ترکي صدر دغه پلیت سفیر د خپل ملک نه وشړو او خپل سفیر یې د هغې نه راغوسته موږ د ده نه دا مطالبه کوو چې دا پلیت زر تر زره د دې ملک نه روکړه دلته کې چې کوم خلک موږ سره په دې احتجاج کې په دې ګرمۍ کې په دې سونور کې راوتي دي دا یقینا د دې ثبوت دی چې زموږ د دې خلکو زموږ د دې مسلمانانو زموږ د نبي صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار او د یکجهتۍ اظهار دی زه ډېرې خبرې نه کوم څنګه مولوي صاحب خبرې وکړې خو زه صرف دا یو دوه خبرې تاسو ته کوم چې زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی هغه په نیشنل اسمبلی کې دا قرارداد پیش کړی دی دوی سره د قطع تعلق هالینډ سره په سینټ کې په هغې باندې خبرې کړي دي او شاه محمود قریشي د OIC اجلاس راغوستی دي کوم چې د اقوام متحده ټول ملکونه هغې کې کوم اسلامي ملکونه د دې اجلاس یې راغوستی دي او هغې وایي چې موږ به په دې کې متفقه طور په دې باندې سټینډ لرو چې ټول اسلامي ملکونه دي هالینډ سره قطع تعلق وکړي او خپل څونه روابط چې دي هغه دې سره منقطع کړي همدغه شانتې زه هم وایم چې ما له خو ډېرې خبرې نه راځي خو زمونږ د نبي صلی الله علیه وسلم په شان کې چې څوک هم ګستاخي کوي د هغه یو سره سر تن سجده او موږ ټول مسلمانان هر وخت دې خبرې ته تیار یو چې کله هم ضرورت راغی انشاءالله موږ خپل سرونه به د نبي صلی الله علیه وسلم د دغه نه شان نه دغه قربانو او موږ به انشاءالله چې دا قسمه شیزونه نور مخکې پروموټ کولو ته نه پرېږدو زموږ د خپل حکومت نه دا مطالبه ده چې دوی سره زر تر زره دا تعلقات منقطع کړي او څونه مصنوعات چې دوی په پاکستان کې دي چې دا فوري په دې باندې بیان ولګوي چې دا واپس شي دې ملک نه هېڅ قسمه تعلق هغوی سره لرلو ساتي ډېره مهرباني